یو کس هغه پکې راوته دی روډ ته او په روډ باندې چغه وای ختم نبوت زنده باد، ختم نبوت زنده باد. تاسو غلي غلي کې تاسو به چې تاسو ته مې ډوډۍ راکې تاسو نه 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 پیسې راکې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت خبره کیږي یاره، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت خبره کیږي. ختم نبوت ومنه ختم نبوت او کنه یاره زما خیال تاسو د منځنه بعد ډوډۍ خورئ کنه سړي ډوډۍ نه خوري आवाज نشي کولای. ختم نبوت او تاسو مو یې کنه اوس دا سړی وره په لاهور د دهلی گیټ باندې आवाज یې ولګاو ختم نبوت زنده باد چې څنګه आवाज وکړو کنه پولیس راګیر کو به تا ولي आवाज وې ختم نبوت زنده باد وی وای وی وو جو गाड़ी دی خو چې गाड़ी دی خو وې ختم نبوت زنده باد. اوس په دې موقع کې چې کله پتا باندې د حکومت پابندي، پتا باندې د جابر حکمران پابندي او پتا باندې د انګريز پابندي او په دې ټیم کې تاواز وکي چې د نبی عليه الصلاه والسلام ختم نبوت د نبی عليه الصلاه والسلام نه بعد بل نبی نه منما ته د आवाज وکي نو په دغه ټیم کې بیا پته ولګي دا خو تاسو زما ملګری او زه आवाज کوم کنه نو دا زما څه کمال نه دی، دا به حل کمالي چې تاسو ټول زما مخالف یو ما وی چې ختم نبوت زنده باد نو بیا هم لیدلې یا وی وای سمې وهلې په ګاډي کې هغه ډب ورکې دی وای ختم نبوت زنده باد. حتی تر دې چې عدالت ته پیش کو، عدالت ته پیش کو دې چې وی ختم نبوت زنده باد او فوجي عدالت هغه فوجي وای یو کال قید سزا دی وته ختم نبوت زنده باد، هغه وته 2 کال قید سزا دی وته ختم نبوت زنده باد، هغه وته 3 کال قید سزا دی وته ختم نبوت زنده باد. خوشاليږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت او په ناموس زما وجود ټوټه ټوټه کیږي شری دا زما لپاره کامیابی ده. سونه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت باندې قربان شوی شهیدان دي دا هغه تاریخ ولټوي اخیرنه جمله دا ده په ژوندۍ کې چرته د نیکه کار کړي دي د غیرت کاروم کړي. غازی المدین شهید وګوره کله چې په اخیری ټایم باندې د 500 اورډر وته خيږي نو قائد اعظم محمد علی جناح وکیل له هغه ته وی ته وایا چې زما په دغه ټیم کې دماغو کار نه کوو نو کم از کم د 500 د اورډر خو به منسوخ شي کنه. هغه ته د الله بنده په دنیا کې مې صرف یو ځل دماغو کار کړی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخ می مړ کړی دی مردار کړی می دی او تر ته وی چې د قوایا چې دا مې دماغ کار نه دماغونه مې د کار اغستې صحیح کار مې اغستې. دا ممتاز قادری جو هغه یو کنه سلمان تاثیر وکسنو میو گورنر جو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشان کې ګستاخی کړی و او کله چې هغه ممتاز شهید قادری هغه تیم دغه وې ته وای چې زنه هم پوهې شوی وینا نه یله خو پوهې شوی و ما زکه هم دا سړی مردار کړي. هغه جج وته وای لس کال قید دی وته ختم نبوت زنده باد. حتی تر دې چې دا قید ورسېدو شلو کالو ته وې 20 سال قید او ته ختم نبوت زنده باد. هغه کم چې جج هغه وایي شی وکړي چې بهر رو باسه شوټه کوي دی باندې پوېږي دې نه علاوه نه پوېږي دی بل اشل کلمات د بجیل کې برود جو دی په عدالت کې ست بغړا شوی دی او ټوپونه وی یو خوشاله دی ختم نبوت زنده باد ختم نبوت زنده هغه به دا لیونی دی دا لري کوي یسته رها کړي دی آزاد کړي. یو بابا به راوته دی اعلان دادې شوټ اورډر دی کوم یو کس د نبوت خبره وکړه مرزا غلام احمد قادیانی به منای کنه منای چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت خبره وکړه هغه باندې شوټ اورډر دی به وشتي کیږي. یو بابا به راوته دی خپل ماشوم بچي وسره 15 کالو ماشوم دی وسره هغه په وکړې دی او روان دی او आवाज کوي ختم نبوت زنده باد چې څنګه आवाज وکړو کنه دا دوی आवाज یې کوو 2 ګولې رااله او یو د ماشوم او یو د پلار د دوانو په دې سینو کې نه نوته او دوانه شهیدان شو. نو وای زونګه دا عقیده ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشتا. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام به دنیا ته راځي لیکن هغه به نوې نبوت نه راوړي بلکې دا هغه نبوت اعلان شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیرنی نبی دی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بل نبی نشتا چې څوک دا عقیده لري هغه کافر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که یو سړی د مدعی نبوت نه چې د نبوت دعوه کړی دا او دی وته وایي چې ماته د دلیل وخه استاد سره دلیل دی، نو دا دلیل غوښتون کې هم کافر دی، دا مسلمان نه دی. لہذا په دې معاملې سره موږ ډیر زیات محتاط شو. د دې قادیانانو ډیر داسې سيزونه دي، تاسو په دې نت باندې سرچ کړئ. د دې قادیانانو ډیر داسې سيزونه دي چې هغه زموږ په دې معاشره کې استعماليږي، په دې معاشره کې استعماليږي. موږ روزمره استعمالو چې کم از کم موږ داسې نشو کولای چې لاړ شو دغه قادیانان د مرونو ونیسو، نو کم از کم دا هو کولای شو کنه چې دا غو د شزونو نه چې کوم نه هغه ته فائدہ رسی، دا هغه نه موږ بایکاټ وکړو.